وایي چې څومره خوله وي نو هغومره خبره پکار ده. ځکه ملګرو چې کله وړه خوله وي او په هغې باندې غټه خبره وشي نو د هغې انجام همدغه وي. तो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का वाइट सूट पहनाते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए हैं, जबकि वहाँ पे तो शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन लेते हैं. په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه چې یو جینۍ د دې سیټ کې تاسو ته د هغې پکچر ښکاري چې دې د مسافرو ډېر زیاته بېعزتي کړې وه. په یو شو کې ناسته وه، په هغه شو کې دې په مسافرو پسې څه داسې قسم الفاظ استعمال کړي وو چې هغه الفاظ د اورېدو نه وو. خو هغه الفاظو ملګرو هغې اوس چې کومه ویډیو شوې ده او هغې کومه معافي غوښتې ده نو راځئ دا ویډیو وګورئ بیا سره یو څو اهم خبرې کوم. बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, बात आप लोगों को इतनी बुरी लगेगी या इतना मेरी वजह से आप हर्ट हो गए, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे. आप लोगों ने तो सब कर लिया, लेकिन आप लोग ये जानते हो कि उस YouTube पे कमेंट्स और ये सब चीज़ों से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई होगी, मैं मेंटली कितनी डिप्रेस्ड हुई होंगी. मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ आप लोग को, मेरी वजह से दिल दुखा, आप लोग हर्ट हुए, आई एम रियली सॉरी. ویډیو تاسو وکړه ملګرو په جړغونې आवाज کې دا خبره کوي چیرې ډېره غټه بېعزتي زما په سوشل میډیا باندې وشوه او چې کوم کمنټ شوي دي یا کومې ویډیوګانې په ما پسې شوي دي نو دغې خلکو دا سوچ نه کوو چیرې زما اړه ته به څومره تکلیف ورسي. نو زه اول دې ته دا خبره کوم چې تا دا سوچ په هغه وخت کې نه کوو چیرې د مسافرو زړه ته به څومره تکلیف ورسي. که دلته ته په داسې قسم لباس کې ناست دی او په داسې قسم حالاتو کې ناست دی نو اول خو ورته زه دا خبره نالیدلې کومه که چېرې تاسو خوښئ نو په هغې کې به زیاتتر مسافر وي. که دلته د یوټیوب چینل روانې دي یا فیسبوک پیجونه روان دي نو زه درته نالیدلې دا خبره کوم چې دا په مسافرو باندې روان دي او دغه مسافر چې کوم دي نو دا زموږ ویډیوګانې ډېر زیات په شوق باندې ګوري. بیا که دلته د پاکستان حالات هم وګورئ ملګرو نو د مسافرو چې کوم انویسټمنټ دی او هغوی چې کومې پیسې پاکستان ته رالیږي نو په دې باندې د پاکستان ډېره غټه ترقي روانه ده. نو دغه جینۍ ته زه دا خبره کومه که دلته ته په یو لباس کې ناست دی خپل یوټیوب چینل چلی چې هر څه چلی ما ته د دې جینۍ څه خاص معلومات نشته دی خو دې ډېر زیاته بېعزتي د مسافرو کړې وه او دې له نه و پکار چې داسې الفاظ یې مسافرو حوالې سره مخې ته راوړی وی ځکه دغه مسافر د غیرت او د پښتو نه دا خپل وطن پرېښودی دی او د غیرت او د پښتو ژوند تیری او دا د هر چا کار هم نه دی مسافري. بل طرف د ملګرو که دلته د پاکستان چې کومې چینلې دي او د هغوی د مذاق شوګانې وګورئ نو زه تاسو ته دا خبره کومه چې دې دا کومه خبره کړې ده نو دا د خندا وه. شو والا چې کوم دي نو هغوی هغه خپل د خندا چې کوم کلیپینګ دی یا چې کوم الفاظ دي نو هغه هغه اټومیټک پرېښي دي نو که دوی دلته هر قسم الفاظ مخې ته راوړي نو هغه د خندا سیس پرې ور واچوي چیرې دا خلک وخاندي په دې الفاظو باندې وخاندي. نو که چېرې دغه الفاظ د خندا وې نو نن به دا جینۍ نه مجبوره کېدی چې دې به معافي د مسافرو نه غوښتې او د ټول پاکستاني قوم نه به یې غوښتې. نو هغه شوګانو والا ته وایم چې ځان په داسې طریقه باندې متعارف کوئ او داسې یو طریقه راوړئ چې په هغې باندې تاسو د خندا کلیپینګ هغه نه ور اچوئ او ټول پاکستانیان چې ستاسو څوک شو ګوري نو چې هغه خاندي او هغې مسافرو ته هم چې دغه چې کومه شو ده چې دا د کوم چینل والله علم خو دا د سره مه سپورټ کوئ او دا جینۍ چې کومه ده نو تاسو چې کوم کردار ادا کو او په دې پسې هم کومې خبرې وکړې نو زندهباد دې له هم په لږو ورځو کې سافټویر اپډیټ کو. دغه چینل والا ته زه وایم چې په داسې طریقه باندې ځان متعارف کړئ څنګه چې تاسو ته ما وویله چېرې تا هغه الفاظ راوړې او ته پسې ونه خاندې او چې کوم عوام تا ګوري چې پسې وخاندي. دې سیټ کې تاسو ته دا دوه تصویران ښکاري دا د دنیا هغه دوه کسان دي چې په چپه خوله باندې د ټوله دنیا خندولې ده. دوی الفاظ هم مخې ته نه دي راوړي خو د دوی چې کوم کردار و نو هغه داسې و چې عوامو به خاندل او دوی له یو دومره غټه مرتبه ورکړې وه چې نن هم د دوی چې کوم نوم دی نو هغه په ټوله دنیا باندې یادېږي. نو اوس چې د جینۍ کومه معافي وغوښته نو اوس دا ویډیو ډېره زیاته خوندوره ده او ټول مسافر یې شیر کوي ډېر زر ورته سافټویر اپډیټ شو. ټول عمر د الله جل شانه زموږ دغه مسافر رونه ښاد او آباد او په خوشحالۍ باندې ساتي ځکه دا د دې ملک او د دې قوم اساسه ده د دې ملک او قوم پهچان دی. که به هر ملک یو پاکستانی وي نو هغه د پاکستان په نوم باندې یادېږي. نو دغه پاکستاني ته په درنو سترګو باندې کتل دا زموږ حق دی. نو مسافرو تاسو ټولو ته په دوه لاسه باندې سلام او تاسو چې کوم کردار دی نو هغه ټول دنیا مني چې پاکستان ته ستاسو د وجې ډېره غټه ترقي میلاو شوې ده. چېرته هم یې الله ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واز پاکستان زنده باد، مسافر زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي. الله پام.